پیښور کې نن بیا یو ډېره غټه پولیس مقابله شوې ده چې پکې سکا 3 رونه مړه دي. جانشیر، لالشیر او رمضان شیر څوک وو او دا پولیس مقابلې په کم ځای کې او څنګه وشوې؟ زمونږ جو سم ټارګټس ته زما دا دی چې دوی د خپل د کارونه منې شي توبه طیب شي کني ان شاء الله تعالی مونږ به د دې بندوبست کوو. دا دواړه پولیس مقابلې په کم ځای کې او څومره ټایم وشوې، د دواړو طرفونه ډزې څومره غنټې وشوې؟ تاسو ته چې دا کوم واقعات شو دي نه مخکې پیښور کې تاسو کوم اپریشن یو کې خپل صدمکی یا پرسنل میسج راځي د خلکو طرف نه صدا پولیس مقابله کې چې کم 3 رونه مړه شوي دي دی د 16 سال نه پیښور پولیس ته په کمو او څومره مقدمات کې مطلوب وو. تاسو ته چې ماته په خپل ذاتی نمبر باندې انون نمبرز نه داسې میسج را روان دي چې زه په خپل حیران یم. پولیس وینا دا ده چې جانشیر، لالشیر او رمضان شیر په پولیس مقابله کې مړه دي او دې کې د دې یو خور چې کم دا هغه وټاله. زه خلکو ته صرف دا یو خبره کوم چې تاسو د دې خلکو نه مه یریږئ، دا ډېر بزدله خلک دي، دا صرف تاسو لپاره ځان دا کوي ځان مخ ته راولي او تاسو ته دمکیانې به ورکوي. د دې ټولو سوالونو جوابونه د CCPO پیښور ډاکټر میا سعید نه کو. راځئ موږ سره. میا صاحب دا راته ووایي چې کوم د پولیس مقابلې شوي د دې پهله د پولیس مقابلو ډیټیل لږ راته ووایي. دا داسې چل دی چې تاسو په چې د لالي کې چې کوم د ډېر زیات بدنام زمانه ګینګو او دا اوس خبره نه چې تقریبا 15 کال وشو چې د پیښور کې بدخوري به کوله، ټارګټ کیلینګ بر سره نیټورک پورا چې کم کس ولا بتنه ور کوله هغه به کیلینګ به کولو. دین لا په غوا بر تاوان کې ملوث او قبضه گروپ او بدقسمتي دا چې د پولیس کم از کم څلور افسران چې کم دی هغه شهید کړیو، په دې کې 3 کانسټیبل او یو ایس آی شاملو. نو دا ګینګ چې کم دی پورا پیښور نه جی دا 400 نو خار او دین علاوه بینو صوبای یو روخ اختیار کړو او بل د خپل ځان به داسې حد ته رسول او چې د نیول چې کم دی د پېښور پولیس لپاره یو غټ چیلنج وو، بلکې زه وایم چې دا د خیبر پختونخوا پولیس لپاره یو غټ چیلنج وو. تاسو ته پته چې دا اپریشن چې کم دی دا مونږ ډېر سیکریټلی کړی دی ځکه چې دا ګینګ ډېر زیات اکټیو او دې ته دا انفارمیشن وو چې دې پسې مونږ خپل پېښور پولیس ټیم زګولې دي. نو دې په لړ کې بیا مونږ چې 2 ټیمز جوړ کړل، سپیشل ټیمز، یو په شاپور لکه د په علاقې کې او یو په شانګله کې سایملټینیس اپریشن کړي، یو ځای اپریشن کړي دي. 2 کسان چې کم دی هلته وجلي شوي دي، یو پکې لالشیر او جانشیر چې کم دی سرغنه د ګروپ د هغې په انفارمیشن باندې دلته کې شاپور کې چې کله موږ ریډ وکړو نو رمضان شیر چې کوم دی دا پکې مړ شوی دی ځکه چې د سره 2 هلکان نور هم هغه د دې ملګري وو هغه تښتېدلي دي، د هغې په سره چې کله پولیس سره ډزې شوي دي په هغه کې مړ شوی دی. نو 3 کسان چې کوم دي په دې کې مړ شوي دي، 2 کسان پکې مفروض دي، هغې خلاف هم کاروایي کوو. دا سر دلته چې کوم شانګله کې پولیس مقابله شوې ده دا څومره ټایم شوې ده او دې کې پولیس څومره کسانو ټیمو سره؟ یعنې چې دا تقریبا داسې و چې آلموست زمونږ 2 غنټې الته تاسو په رسیدو ته لګي، ان علاوه تقریبا 3 غنټې الته کې د اکارډنګ اف اپریشن جاری وو. د سره بسلام وا M4 رایفل وی هند گرینیډز. نو موږ کوشش وکړل چې یاره زموږ د پولیس نقصان پکې ونه شي، زموږ افسران چې کم کانسټیبل دلته تری دي شغي بالکل سیف. نو موږ کوشش کړې د ډیر زیات احتیاط کړو، نو ټایم په دې لګیدل دي او د په وجه الحمدلله زموږ ټیم سیف دي، حالکه دوی په ډزم کړی دي خو زموږ ټیم چې بلټ پروف هیلمټ اچول هغه بچ شوی دي. لکه مطلب ای مزاحمت کړی دی پولیس مکمل محفوظ دي سر اکثر بیا خلک دا تاسو کوي چې مطلب دی کې 2-3 غنټې تاسو وايي پولیس مقابله او شو دی کې پولیس محفوظ دا څه طریقه کار پولیس اختیار کړی دی؟ تاسو پته چې دا مونږ داسې ټایم کې کړو چې کم ټایم کې د خو یو بالکل دا خیال نه و چې دی ته پولیس رسیدي شي ځکه چې ډېر ټیکنیکلی ساوند نو دې چې کله رسیدلی نو هغه ټایم کې دی خپل ودو نو چې کله دی پاسل نو دی خپل هغه چې کله اصلا واغستا او ډزې سٹارټ کولې نو هغه ټایم کې پولیس رسیدلی نو هغه ټایم کې مونږ بیا دی الیمینیټ کړ. نو زمونږ پولیس په دې چې حکمت عملی خوا په دې بچی دي. د دې دغه تاسو کورو گاډي او هوټل ودي کم ځای کې سر د چا ځای کې دا ډېر خپل سوال مو کو چې الته کې یو پرایمري سکول ټیچر چې هغه مونږ وسلته کې شانګله پولیس هم انټروګیټ کوي دا غوي زوی چې کم دی د لزی ور کړو او ور سره تعلق مونږ د فردر انټروګیشن د تفتیش پکو بیا به تاسو خبر وشي. دا دلته چې بیا کم په شاپور کې پولیس
مقابله شوې ده سر زلک دا غیم نه دا چې زمونږ اي پی سي سره د تللی دي نفري تللی ده د دې په انفارمیشن باندې چې د دې دا ګروپ دلته موجود دي نو دوه د دې ملګری دي چې کوم ټارګټ کیلرز دي ای دلته کې موجود او ور سره د دې رمضان شیرو نو چې کله پولیس تللی دي نو د دې ملګری تخت دوه ټایم کې فایرینګ کړی دی اډزو په عزت کې د زور راغله دی رمضان شیر هغه مړ شوی دی اګه خپل مرګرو پټه سو لګیدل پولیس پټه سو نه لګیدل خپل ملګرو پټه سو لګیدل سر دی باندې کم او څومره مقدمات 35 مقدمات خو صرف د پیښور دي او په دې کې دهشتګردي لاندې دفعات هم دي اغوا برای تاوان هم دي بدتخوریم ده دین علاوه قبضه ګروپ او تاسو په داوس ریسنټلی تقریبا یو میاشت مخکې یو بزنسمن ته د 3 کروڑ په بته کال کړو نو سچويشن دي د پاره دا چې مونږه تاسو په خپل یو د آی جی پی سپ په ډایرکشنز باندې مونږه کوشش کوو چې پیښور د کرمینلز بدتخور قبضه ګروپ نه مونږه الیمینیټ کو ختم کو چې عام خلک چې کم دي ایله د سکون سره میسر شي نو دا په هغه په موږ سټریټجی لګیاو سر تاسو څه غنئ چې دین علاوه اوس داسې قبضه مافیا یا بدخور یا داسې دهشت پیلول والا ګروپونه یا کسان اور په خور کې شته زمونږ جو سم ټارګټس تا او موږ اوس بیا یو ځل وایو چې ګوره موږ بالکل ټریک اینڈ ټریس اینڈ الیمینیټ سټریټجی باندې لګیاو زما دا دی چې دې خپل دې کارونه منی شي توبه تایب شي کین ان شاء الله تعالی مونږ به د دې بندوبست کوو څنګه تاسو توبه تایب خبرو کا سر نو چې کم داسې کریمینلز دی پاغي اف ای آر شتا په بازه باندې نشتا او اغي توبه وباسي نو له بداته مقطع سور کوي مونږ چې کم په پولیس باندې حملو کې ملوث دي چې کم عام خلکو سره زیاتې کړې دي بدتخوري کړې ده اغوا کړې ده نو هغه اس ام جی کوشش وکړو چې هغه مونږ په خپل ټریک اینڈ ټریس کو او چې کم داسې کریمینلز دي چې هغه دا غني چې هغه توبه تایب کېدونه پسته خپل خجون تراتلی شنو مونږ به گرفتار کو او جیل ته به جمع سر دی چې کوم موبایلونه ریکور شوي دي یا دغه موقع نه کم شواهد ملو شوي دي اخی نه تاسو ته د ګروپ نور مرګرو پته لګېدلې ده یا سہولت کارانو یا پاغه رابطو کې پولیس څوک سر دا خو چې اوس مونږ بالکل پریلیمینری ځکه چې مونږ ټیم تل دی هغه ان شاء الله تعالی چورسي نو په دې مونږ فورنسکس پم کو نو مونږ ته امید ده چې دا ډیر زیات خلک به داسې ښکاری چې کم دلته کې پټ دي کاغذ د پولیس کنیکشنز یا پولیس نه بهر کنیکشنز مونږ به کوشش کوو چې ټارګټ کیلرز چې کوم غي د بار کار کول چې هغه هم مونږه ټریک اینڈ ټریس کوو خلکو طرف نه سره ریسپانس ته سر لکه مطلب چې تاسو کم کار کړی دی لکه داخله خو کم پولیس مقابلو کې مړ شو دا خو نن او پرون دلته نو راغلی تاسو خپل میسج کې ویلي دي چې د 16 کال نو مخکې د دې خلاف صدا سي اکشن ولې نو شوی او خلک سوي سره خلکو طرف نه ریسپانس ہے ګورې چې ټول مخکې زه تاسو ته جماعت په خپل ذاتی نمبر باندې ان نون نمبرز نه داسې میسج را روان دي چې زه په خپل مهرانم چې د وحشت په وجه خلکو خبرې نه کولې اوس اغي راځي او وایس ټیکسټ کوي میسج کوي او اغي دا شکر د خیبر پختونخوا پولیس د آی جی پی صاحب او د پېښور پولیس شکر ادا کوي چې تاسو مونږ د غم نه آزاد کړي مطلب دا دی چې را داسې ډیر زیات خلک دي چې کوم مخې ته نو راغلي وغي سره زیاتې شوی دویمه خبر دا چې جی زه دا وایم چې مخکې هم پولیس ډیر زیات کوشش کړو خو دې ډیر ټیکنیکلی ساوند مونږه الحمدلله د آی جی پی صاحب هدایت باندې د غي په سربراهي کې اوس بالکل فوکسډ یو او مونږ به ان شاء الله تعالی دا خار او دا صوبه به د ګند صفا کوو سم میسج ورکوي سر داسې بلا شي خلک او سم څنګه تاسو په خپل موایې چې شتا چې اغي راځي نه کله چې خلک ژوند دي وینو د دې خلاف څوک راځي نه خلکو له سه حوصله او سم میسج ورکول غواړي زه خلکو ته صرف دا یو خبره کوم چې تاسو د دې خلکو نه مې یریږئ دا ډېر بزدل خلک دي دا صرف تاسو لپاره ځان دا کوي ځان مختره ولي او تاسو ته دمکیانې به ورکوي او روب خو دې نه مې یریږئ تاسو پولیس ته راشئ که تاسو د لوور لیول باندې زموږ افیسر ته خبر نه کوي سینیر لیول ته راشئ ان شاء الله تعالی موږ دا خبره به مورو خو چې انفارمیشن بالکل ټیک وي او حق باندې وي نو ان شاء الله موږ به دا وی هیلپ کوو تاسو ته چې دا کوم واقعات شو دي نه مخکې په خبر کې تاسو کوم اپریشن یو کې خپل صدمکی یا پرسنل میسج راځي د خلکو طرف نه صدا سي ان شاء الله چې موږ دغه پروا نه کوو موږ وردی اچولې ده او ملک کوم د پاره چې کم ځکه زموږ ضرورت دی موږ مخ ته راځو او ان شاء الله موږ دا داسې خلکو نه داسې کریمینلز او داسې دهشتګرد نه موږ نه یریو ان شاء الله دي چې کوم موبایل دی دا غي چې کوم فورنزیک بکیږي نو هغه کې تاسو سوای ک فرض کو څوک پولیس پکې روزي بل څنګه د سکول استاد راغلی نور څوک سرکاري کسان پکې روزي دا خلاف به کاروي کی بالکل جی موږ بالکل متعلقه حکام ته د دې متعلق به انفارمیشن ورکو او کوشش وکاو چې کم قسمه خلک دوی سره ملوث دي که هغه محکمو کې دي که بهر دي نو هغه انفارمیشن به موږ هغه سره کمیونیکیټ کوو او هغه نه علاوه چې کریمینل سره کانټیکټ کړي نو پولیس به اکشن علي څومره نور ګروپونه داسې شته سره سترونګ یا کسان یا ګروپونه کسان چې تقریبا خو تاسو په سلوي کسان مونږ آئیډنټیفای کړو خو اته کسان اوس داسې پاتې دي چې کم د 25 زائد فایرز دي نو موږ کوشش کوو چې هغه ټریک اینڈ ټریس دغه 25 کس دغه اتو کسان ہوتا د مافیا لار شته ان شاء الله تعالی جی دغه بندوبست مونږ وکړو معافي لار خو جی داسې د چې عام خلکو سره ډېر زیاتې کړي ده نو مونږ خو جی دا نه کوو چې راځه مونږ خو قانون لاس کې نه لرو خو چې په مونږ باندې پولیس پارټي باندې ډز وشي نو مونږ جواب کې به ډز کوو خو بهرحال کوشش وکړو چې هغه حق لارې ترازی او ځان سرندر کولو دا یا خپل ځان گرفتاری ته پیش کړي نو مونږ به ان شاء الله تعالی امید دې
چې قانوني لار به اختیار وشي. سر دا کم درېرونه چې په دې پولیس مقابلو کې مړه شوي دي د دې ډیډ باډیز د دې فیملیز ته ملو شوي دي. دوه ډیډ باډي چې پوسټمارټم کېږي په شانګله کې، یو ډیډ باډي پوسټمارټم په پېښور کې کېږي. که بیا فرض کو دې فیملیز ډیډ باډیز اخلي نو پولیس ورته ورکوي. بالکل جی مونږه به هر قانوني لار اختیار وشي. ګرانو کتونکو د پولیس مقابلې چې کم تفصیل هغه تاسو د سی سی پی او په خبر ډاکټر میا سعید د خلینو وریدو د سی سی پی او په خبر وینا دا چې څومره داسې کریمینلز خلک دي چې اغینا حکومت ته یا عوامو ته نقصان رسیدلې دي نو د اغي خلاف به هم کاروایی نه کیږي. دا غي دا یو خبرم تاسو وریدا اغي وی چې د معافی دروازه چې کم دا اغم کولو دا کڅوک د خپل جرمونو نه توبه وباسي او قانون ته ځان حواله کوي نو اغي سره به د قانون مطابق کاروایی کوي.